بسم الله الرحمن الرحيم. وزيادة على النص نسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. وليس تاسو ته معلومه ده بیانی تبدیل شروع ده بیانی تبدیل او بده کې منګ ټول څو بیان ویلو کوو بشپک یوی تعریف هم ول پرون کړه ده. والنسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. لا تعريفه بي حکم من ول نسخ جائز ده. اب دریم نمبر د شرط بیانو چاغه محل کې چا به د وجود او د عدم احتمال لري او منافی او معارض د نسخ باندې موجوده چا درې شي نه دي. اب څلورم نمبر مولا د شرط بیان کړو. شرط دا دی چې کوم منسوخه معنی کې صرف او صرف زله په تور معنی ولا عقیده ولا رل چې د سیدا او به نسخ شو بس دا کافی ده. از موږ د حناف اهل سنت رایوا. پنځم نمبر هم د ناسخ بیانو کو قیاس او اجماع ناسخ نشي جوړېدل. کتاب الله او سنت دا ناسخ جوړېدل شي. به دې څلور صورتونه هم جوړ شوی. کتاب الله په کتاب الله، کتاب الله په سنت، سنت په سنت او سنت په کتاب الله سره. شپږم نمبر باس د منسوخ بیان ولې څه برو ګورئ. هغه څو صورت او څلور. اول نمبر حکم او تلاوت دواړه منسوخ وي. دویم نمبر حکم منسوخ وي تلاوت باقی وي. لکم دینکم ولی دین. دریم نمبر حکم موجود وي تلاوت منسوخ یا شیخ او شیخ او ټول څو شو درې کنه. اوبه په اخیرو دوم اخیره کې دلیل هم زر زر ویلو کو تاسو یاد شي. ان سوال دا چې دا څنګه کیږي چې یار تلاوت د نسخ چې حکم دی باقی وي یا دی حکم نسخ شي او تلاوت دی باقی وي دا به څنګه کیږي. نو دې مصنف بیان کړو چې ورا نظم چره نظم د دې دوه حیثیتونه دي د لفظ. یو حیثیت نظم من حيث النظم ده او یو حیثیت نظم من حيث المفهوم ده. نظم من حيث النظم حیثیت دار چې قرات جنوبی نشي ویلې حایز خزه نشي ویلې اونس په جایز کیږي. دای د چا حیثیت نه ده نظم حیثیت نه لګا. دا یو د سره یو بل حکم شرعي متعلق کیږي کې خېلی مینه ز پورې او معنی پورې بل حکم شرعي متعلق کیږي مفهوم پورې هغه سره وجوب راوستل حرمت راوستل. نو نظم پوری بل حکم شرعي متعلق کیږي او مفهوم پوری بل حکم شرعي متعلق کیږي معنی پوری. بس هر یو پوری بل حکم شرعي متعلق کیږي. نو یو حکم شرعي نسخه کول شي او یو دی باقی وي. اکه دې شي کنه شي یو حکم شرعي دی باقی بل دی نسخه شي. بهر الله قسم کړی و. څلورم سورته پاتې ورغوري چې یو وصف د حکم نه نسخه شي. دا ویلو کنه څو دا مطلق وي مقید شي عام وي خاص شي. نو اول صورت داو چې تلاوت او حکم دواړه نسخه شي. دویم صورت صرف تلاوت نسخه شي. دریم صورت صرف حکم نسخه شي. څلورم صورت معنی نه تلاوت نسخه شي کلیتا او نه حکم مکمل نسخه شي بلکې عام وي خاص شي. دا سی وي دی حکم وصف نسخه شي. څلورم صورت سره دی حکم وصف نسخ شي. څه معنا عام دې ته کې تخصیص وکي. نمخ کې حکم عام صفت عام او وصف کې تخصیص وکو دا عموم صفت دې نسخ وکړو. پوهه شولې په مخ کې حکم څو مطلق او مطلق. نو حکم کې وصف د اطلاق موجود چې مقید دی کو نو وس دې بګي وصف د اطلاق چې دا نسخ کو پوهه به نشوي حجی. نظمن د احناف په نظمان رسول اکبر وګورئ. زیادت پنس معنی کول عام د خاص کوي. تاسو په دې څلورم صورت خو پوه شوي کنه ان وسم نسخ کول معنی اوس لغه کېږي. زمونږ د احناف په نظمان پنس معنی زیادت کول د نسخه ده یعنی مطلق د قید په لګي عام د تخصیص پکې کېده شي ده. او امام شافعي سے په نظمان په زیادت پنس معنی کول مطلق مقید کول عام خاص کول دا نسخ نه ده بلکې دا بیان دی. په قصه پوه شو زیادت په نس معنی کول د احناف په نس معنی دا چې دا د مې روي دا مونږ ته ډېر استعمالي کی دا لفظ زیادت په نس معنی کول نسخ ده. امام شافعي سے په نس معنی بیان دی. دا خبرې ځه شو. او تاسو ته یو بل قانون مزده دی چې ناسخ چره که اعلی نوی د منسوخ نه نو کم از کم څه وي ور سره برابر به ور سره وي. دا قانون زده دی
خو مبین د پاره دا نه د لازمه چې دا دی برابر وي یا دي اعلی که کمزور یم بیان جوړې دي شي دا مقدمه ایزه شو نو موږ وایو زیادت په نس باندې سره نسخه ده کا لہذا مطلق د کتاب الله مطلق خبر واحد سره مقید کول دا جایز نه دی د چا بنز موږ د احناف امام شافعي څخه بنز جایز دي موږ کتابونو کې عام طور دا خبره دا ولی اوس به تاسو ته فلسفه معلومه شي مطلق چې دی چې ته مقید کې موږ احناف دې ته وایو نسخ ورته وایو نو موږ وایو په خبر واحد جایز نه ده ځکه خبر واحد خو کمزور دی د چانه د کتاب الله نه نو ته څنګه نسخه کې په خبر واحد سره د کتاب الله ځکه زیادت کول لازم دي نسخه دی او نسخه خو نه کیږي خبر واحد سره خو نه شوي به امام شافعي صاحب دې ته وایي بیان وایي او موږ وختي قاعده کې ویل چې ځونی سره هم د قطعي بیان کولای شي خبر واحد سره هم د کتاب الله بیان کولای شي په قصه پوه شولې دغه مرکز دی خره دی اختلاف چې موږ ته زیادت وایو نسخه وایو هغه ورته بیان ورته وایي بیان او څنګه مطلق مقید کول کوم دا خبره ده په عام کې تخصیص رسول کوم دا دلیل پاتې دی په خبره چې موږ ته نسخه وایو لکه توکې دی وزيادة على النص زیادت په نص معنی نسخ نه دنا دا نسخ لازم په نس معنی خلاف الشافعي رحم الله خلاف ثابت د امام شافعي سے تاغه وی نسخ نه ده بلکې بیان دی ذکر ان نبی زیارت يسير اصل المشروع بعد الحق دا خبر ملانه ده بیان کړي مال دلیل به بعد لري سمویل نو لیس موږ د حناب په نس معنی په نس باندې زیادت کول دا چې ده نسخ ده ولی لګ متوجي شي ذکر بالفرض نسخ مطلق ده مطلق او ته وسکه مقید کې نو دا نسخه ده دلیل پیدا دی چې مطلق چې مطلق دي کې دوه شي نه مطلق کې څه شي نه یو اطلاق وي او یو قید وي مطلق کې څه شي نه اطلاق احتمال قید دواړو ته دواړي به کې کنه نو ترڅو چې مطلق وي دوړو ته شامل واسترازي مقید کی دا حکم چې مخکې دوړو ته شامل مطلق ته قید ته چې مقید دي کو صرف چاته شامل قید ته شامل مطلق دې څه کو نو حکم نسخ شو کنه شو ځکه حکم مخکې مطلق ته شامل واستنو مطلق نه کټ کو پوهه بنه شولې به الفاظ دیگر کتاب ولا جب کوم انداز معنی ویلي حکم مخکې مجموعه ته شاملو مطلق تمو چاتمو قید تمو دوړو ته شاملو او چې ته مقید کی روز بچاته شامل شي صرف قید ته مجموعه ته ونی شامل یعنی جز ته شامل شي مخکې مجموعه ته وس بچاته او په حقوق الله کې د کل حکم د مجموعي حکم جز ته ور کول دا جایز نه دي لکه دوه رکعات دي کل دي د سار نو چې ودی کله حکم بدا ملاویږي مونږ دی وشو نو کې اوسله یو رکعت وکي یو نو اوس په دا حکم لګول شي چې مونږ دی وشو د مجموعي حکم جز تور کول په حقوق الله کې دا جایز نه دی په خبره پوه شولې نو د مطلق او د قید دواړو حکمو تای مقید کو نو استشاله سره ورکو قید ته ورکو کنه د مجموعي حکم یو تور کول دا جایز نه دی کنه دا تبدیلی دا نسخه ده مخکې مجموعه ته استاد چا ته ورکو جز ته ورکو دا نسخه لغه ته وای کنه پوهه بنه شولې دا په څه باندې دلیلو دې خبره دا نسخه ده پته لګي پوهه شولې کنه اولم دا خبره کړې و چې زیادت په نس باندې کول لعنه په نظمانه امام شافعي سے په نظمانه بیان دی ولې نسخه دقه دلیل دی ځکه مخکې حکم مجموعه ته او چې کله ته مقید کې اوس بچاته شي جز ته بشي او د مجموعي حکم جز ته ورکول خو جایز نه ده کنه مگر دا چې نسخه وکي جایز نه ده مگر دا چې څه شي صرف بس مجموعي نه نسخه شو جز باندې ولګیدل صرف د قیو صورت جوړیږي ځکه ورته موږ څه وایو نسخه ورته وایو وای به شولې باقی به تفریات دی مخکې چې کوم خبره کړې و زیادت ول الناس نسخ عندنا خلاف الشافعي رحم الله وی ولی لئن نبی زیاده زکه په زیادت سره یسیر اصل المشروعي اصل مشروع ګرځي
بعض الحق څه ګرځي بعض حق ګرځي وما للبعض حكم الوجود او بعض د پاره خو حکم وجود نوي یعنی بعض د پاره خو حکم د کل نوي بچا کی فيما يجب حقا لله هغه حکم کی چې هغه ثابت وي د وجه د الله تعالی د حقنا د الله تعالی حق وي ها د بنده په حقوق کې د کل حکم جز ترا کمول د انس خانه ده لکه ما په دې سړي دا وکړه په دمانه زما 1500 روپۍ دي قاضي ول ګوان پیش کا دا یو ګوان پیش کو دی ویلاو 1500 دي د بل ملي چبراله دی زر دي یو ګوا 100 روپۍ یاد کړي 1500 بل 100 یاد کړل زر په فیصله به قاضي اوس په 100 باندې کوي په 0 باندې نو ګواهان د 1500 د پاره وو فیصله ولا په 100 وکړه نو ګورې د 1500 حکم یې بچاو لګاو دا جایز دی خو بل بعد کې وللانه لا يقبل الوصف بالتجزي وذكر حقوق الله چې دا وصف بالتجزي نه قبل چې د کل حکم د جز تملاو شماله د وختي ویل کا او مثال هم وای لکه وګورئ یو سړی مظاهر دی مظاهر بس کوي دوه مشته په پر لبسې روجي نسی کړه او یا بس کوي شپې مسکینانو ته روټي ور کوي نو د ذکرو کې یو مشروجه ونی ولا به وینور مې په واس نشته دي ازي دي دیش مسکینانو ته روټي ور کوي دا جایز ده د کل حکم ور کول جز ته جایز نه ده دیش روجو ته دوا د 60 روجو حکم جایز نه ده 60 مسکینانو 30 مسکینانو ته روټي ور کول ته حکم د 60 مسکینانو روټي ور کول ده جایز حتی ان المظاهر چې اذا مریض چې کله مریض شباده ما صامه پس دا غنه چې روزه نیولې فاطعم 30 مسکینه به روټي ور کې شپته مسکینانو ته لم يجوز جایز نه ده نو فکانت زیارت نسخ لنډه د زیارت سره نسخ دا ځکه د مجموعي حکم تا کټ کونو من حيث المعنى نسخ دا ولهذا لم يجعل علماءنا وليس بس باقي انتهي آسان تفریات دي خو تاسو کې به مخ کې خبره پوي شي وي ما ته سم تسلینه د میلاو کې شي بتا زماني وجم شي زیادت کول په نس معنی احناب څوي شوافی دا هغه څوي بیان دي نو وای نسخ ولدا ځکه حکم مجموعي ته او تا ولګه وس په چا معنی جز معنی او د مجموعي حکم په حقوق الله کې جز معنی لګول جایز نه دي ها یو صورت کې جایز چې هغه سره نسخه ده نسخه بل جایز نه ده یا بنسخه نو جایز نه ده خو ویل نه شي نو مسباقي څه شو نسخه ده بهرحال به دا خبره کول لکه مشته وختي کړي وات چې ناسخ او کم از کم اعلی ناسخ به اعلی کړي نو کم از کم څه بوي مساوي بوي د دې د وجنه منګه حناب وایو زیادت کول په کتاب الله کې دا په خبر واحد سره جایز نه ده څوک چې ځوان پیدا ور کې دا جایز نه ده امام شافعي سے په بیان وایي هغه بنظمانی بیان خو په ځوان باندې جایز دی خبر واحد سره جایز دی هغه جایز غني دغه تفریات دی وسو غوري ولهذا دغه وجد لم يجعل علماؤنا زمون علماؤنا دغه ځولې قراءه الفاتحه قراءه الفاتحه ركن في الصلاه وليس قران کې الله فقرأوا ما تيسر من القران ولا کوم چې قران نه آسان وي مطلق دی امام شافعي سے بھی مقید کوي په قراءه الفاتحه معنی لا صلاه بفاتحه الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حدیث ته کنه هغه وجنه مقید کوي په چا باندې سوره فاتحه باندې ناغه دې ته بیان وای بس خبر روایت سره وای جایز ده لکه دا حدیث خبر روایت ده او موږ دې ته سوایو نسخ وایو او نسخ خبر روایت سره جایز نه ده نو موږ اصول شاشي کې ویلي دي چې موږ دا سینه کول تر تفصیلا نه دي ذکر کړی کا موږ دا سینه کو چې بس حکم فاتحه تر واړو ناس نه کوه ځکه به زیادت راشي په کتاب الله کې یعنی نسخ خبر راشي 50 سره او روایت سره دا جایز نه ده بلکې موږ دا وایو چې مطلق قرات فرض ده او د دې خبر روایت د وجنه وجوب راولو رد فاتحه واجب ده بل مثال سره دا اصول شاشي کې ده قران کې الله وایي ازانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زانی او زانیه خزه چې د دې حکم دار چې دا سل کوړې وایي بس مطلق راغله امام شافعي سے وایي سل کوړې ویم وایي او یو کال به بارم شړې دلیل په سره احادیث د نبی علیہ السلام دي البکر بالبکر جلد 100 والتغریب عام باکر چې په باکره وخی جی معنا وته ور سره وکی نو سل کوړې ویم وایي او ور سره به یو کال بارم لګي ملک بدر کې به دا خبر روایت ده امام شافعي سے زیادت تا بیان وی او بیان په خبر وای جایز د لہذا دا الزانیه والزانی آیات بیان په دې سره کې دي شي
امنګ دي زیادت ته نسخ وایو انسخ په خبر روایت باندې جایز نه د مونږ داسې نه کوو دا په سیاست باندې پریږدو باچا ته وایو ستا څنګه سوچ دی چې بار یو شړی کار وو کی کنه هغه ویل او بس ګټه کې د خبره بس بار دی و شړی هغه وګټه کې نه کو به دي نه شړی کوم عمر زینو شړل او به مرتد شوی څه شو ویل به بدا کار نو کوم نو کړه حدیثه وین به دا ویل شو چې به بدا کار نو کوم حد څو ختمول شي همې تاسو خبر وکړه جمع دا چې یو زانیه رته بارو شل نو یو تلارو کلاو شي هلته غو خپل خلکو نه شرمېدل چې له خلکو سره لوب کوي بیا خو بار خو ور سره راځي به ولا هغه طالب ته 400 روپۍ یادې کړې وي ور سره 200 وي او 200 نه وي کار یې کړې ول 100 روپۍ راکا او ته جب کې کته 200 روپۍ دی 200 نور راکا ولنشتري راکا زر کا المال ویل تنګول مکو کنه ول نشته را سره اخیره کې دل سکارو کا چې زه اونات بدتب کیوي مو دې 200 ویل نات نه قبليږي نه نه ولې ته ویل ختم الله وکم زه ویل کلی کی کوړه چاړم ختم ویل نه نه کار پکار دي ول نه بتناتو یم پته لګي به اوس مونږ دې سوچ کې براتی چې نات به وته ویل او کنه وته تجي ولهذا لم يجعل علماؤنا قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة نو نګرځي قرات د فاتحه رکن فصلات کې نګرځي به خبر الواحد د واجنا وللانه زیادتنا للنص دا زیادت بنص معنی دي و ابو او زمنګ احناف علماء انکار کړي دي زیادت النفنا نفي پیجنې شړل حدن د حیثیت د حد فی زنا البکر د باکری په زنا کې یو صورت پاتې شدا مسل شاشي کې واوري قران کې الله وی وليطوفوا بالبيت العتيق د بیت الله شریف طواف وکي دا وسنشته چې د سیمه یو کنيمي موږ حناف وای بیا د سم طواف کیږي خدام درمانی واجبېږي امام شافعي بیا د سم طواف نه کیږي د سره کیږي نه فشل د منور کې طواف دي نه کیږي به کې اگر پر دلیل نبی علیہ السلام فرمای الطواف حول البيت مثل الصلاه د بیت الله شریف چاپیره طواف کول دادا سیده لکه مونږ کول مونږ کې او د لازمي دي طواف کوم څه دي خودمره د مونږ کې خبري جایز نه دي او طواف کې خې خبري جایز دي دا فرق یې سره برحال نو مونږ وایو آیات مطلق راغلي دي د دې خبر واید د وجنه چې مقید کینو دا څه ده نسخه ده او نسخه خبر واید باندې جایز نه ده غوي آیات مبین دي او خبر واید سره ول بیان کول شي وزیادت الطهارت او زمون علما نه ګرځي زیادت د طهارت شرط نه جوړي د سیال کې چې شرط شي په طواف زیارت کې وزیادت صفه الايمان لا بلم باطله برابر قران کې الله وی فتحرير رقبه مؤمنه د قتل مبارک چې قتل لیکړي نو به بچا ځای غلام بازار کم یو چې مؤمن وي اوبه چې د زهار والا مسلې تلال شي ته وی فتحرير رقبه مؤمنه وسره نشته یمین والا تلال شي په کفاره کې یمین په کفاره کې په تحرير رقبه التم سره قید د ایمان نو یو مطلق دی او باقی دواړه یو مقید دی او باقی دواړه څه دي یعنی د کفاره قتل کې مطلق رقبه ده او مقید رقبه ده او په کفاره یمین او ظهار کې مطلق ده مطلق په مقید باندې حملېږي کنه امام شافعي سے وایي قیاس کوي قیاس مطلق قیاس کوي بچا باندې مقید باندې او قیاس خو د ځون پیدا ور کوي کنه نو موږ وایي زیادت کول یعنی مقید کول د قیاس د وجنه دا جایز نه دي ځکه دا خو نسخه ده او دا بیان دی او خبر واید او ځونی چې څوک می ته قیاس یو خبر واید وي هغه باندې بیان کول شي راځه بیان جایز دی دې خبره بیان روان دي ان شاء الله کا چې مطلق مقید باندې عملیږي کنه از ما په خبره پوه شولې امام شافعي صاحب دا مطلق چې دی دا قیاس کوي چا معنی مقید معنی قیاس د چا به دور کوي د ځون نو زیادت کوي د ځون د وجنا هغه وی بیان دی صحیح ده بس اما وې دا خو نسخه ده او ځونی شي چې کوم د نسخه د قطعي شي نشي کولای زیادت د صفت د ایمان فی رقبه الکفاره کې به خبر الوعید او القياس په خبر الوعید سره یا په قیاس سره دا زمون علما جایز نه غني کا دا غزه سره به لګوي ولهذا لم يجعل علماؤنا زیاده صفه الايمان فی رقبه الكفاره یا غزه سره به لګوي په خبر الوعید او القياس توجنا دې کې خبر الوعید مشتره یا اخیره کې خبر الوعید ونه ویلو خان نبی له سامنے صابر आले او جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم برقبه سوداء نبی له سلام ته
یو وین زرا وسره تور وین زوا او ویل ما منی ویل کفاره د ادب کې آزادول شم نبی له سلام ته وی امتحان ته واخسر چې مسلمان ادا او کافر ادا چې معلومه شول او چې مسلمان ادا وای زدا مؤمن ادا آزادول شي د دې سره معلومیږي چې کومه آزاده مؤمن به آزاده معلومیږي کنه او قران کې الته زهار او په یمین کې مطلق راغله نو د دې خبر واحد د وجنه اغم څه کوي مقید کوي یعنی زیادت په خبر واحد سره کوي پوه شئ لبي هغه وته زیات خبر سره نه